وعلیکم سلام. سید نقیب باچا ما د متحده افغان تاجر اتحاد چیرمن او د افغان مهاجرینو د متحده علی شورا وایس چیرمن. د دنه مخکې دی سلور نوټیفیکیشن یو کړی چې کله په 30 جون باندې د پی آر کارت ټایم پوره شو نو د دې هغه اړیکې د یونیسیار سره د افغانستان حکومت سره د ټولو سره خو سلور نوټیفیکیشن یو کړی. په نوټیفیکیشن کې دا لیکلی و چې موږ د پی آر کارت کوم ټایم چې دی هغه به موږ زیاتو او دا موږ کابینټ ته لیږلی دی. چونکې دی یو 2 سفرونه افغانستان ته وکړه او دغه 2 سفرونو نه وروسته حالات بدل شو نو د انټیریر منسټري د خوانه یو لیټر ایشو شو چې افغان ریفیوجیز خاص کر پی آر کارت والا او سی سی والا دی به ټول وځي. نو دا چې دی دا پاسبل نه دی. پاسبل په دې نه دی چې په پاکستان کې تقریبا 15 لکه افغان مهاجرین اوسیږي نو د 15 لکه کسانو په 15 ورځې کې ایستل دا به ډېر نامناسب او مشکل او ډیفیکلټ به وي. یونیسیار چې دی د هغې خپل یو قانون دی. یونیسیار پر ډے 300 نه تر 1500 کسانو پورې هغه د هغې ویریفیکیشن د هغې ډیټا هر چې ټول راټولوي او بعد د هغې نه هولډینګ سنټر ته هولډینګ سنټر نه تورخم په لاره هغوی بارډر پاس کیږي. نو ته که خپله ځان سره اوس حساب وکړې چې دغه 15 لکه کسان په 1500 کې نه په 0 کې پوه شولې دا ضرب که دی څومره ټایم غواړي دا په میاشتو ټایم غواړي نو دا ډېر به ناممکنه وي. موږ د حکومت پاکستان نه او د پاکستان سرکار نه زموږ دا مطالبه ده چې دغه افغان ریفیوجیز ته دی چې کومه فیصله کړې په د خپل فیصله باندې نظرثاني وکړي او د یو 4 پارټیز کانفرنس راوغواړي. په دغه 4 پارټیز کانفرنس کې حکومت افغانستان، حکومت پاکستان، یونیسیار، جمع افغان مهاجرین چې د افغان مهاجرین کوم مشران دي هغوی د کینی پوه شولې او داسې یو طویل میعاد ټایم ورکړي چې خلک په عزت په ابرو د هغوی خوندي وي او دی افغانستان ته انتقال شي.